الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وآله وبارك وسلم عليه صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. متفق عليه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. معزز و محترم حاضرین کرام، کم حدیث مبارک د مشکات شریف چې ما اولس د دې روایت حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کړی دی. دے مبارک فرمائی کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائی لی لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. پتاسو کی حصوک ترہاغی پورے کامل مومن نشی جوڑے دے ترسو چیزا غطا داغد والدینونا اولادنا او د ټول خلقو نه زیات محبوب نشم. دا حدیث مبارک متفق علیہ دے، د بخاری او د مسلم پر اتفاق. دا حدیث مبارک په اعتبار د الفاظو سره مختصر دے، خو په اعتبار د معنی سره ډېر لوی حدیث مبارک. دری راوی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے، چھ اصل کے دے حضرت انس بن مالک بن نضر انصاری خزرجی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے. دلسو کالو پا عمر کی دمور ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تپ آغا وقت راوس کلچ د پلار وفات شوے ہو او مور محترمی د حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سر نکاح کرے ہوا. ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو فرمائل چې د خپل وړو کې خادم
حضرت انس رضی الله تعالی عنہ د پاره د الله په حضور کې د برکت دعا وغواړه. نو حضور صلی الله علیه وسلم فرمایل چې اللهم بارک فی ماله و ولده و عمره واغفر له. یا الله د په مال کې اولاد کې عمر کې برکت واچوا او د ته بخنه هم وکړه. د دې دعا اثر دا وشو چې د ده مبارک د کجورو باغ و هغې به په کال کې 2 ځلې میوه نیوه. یعنې عادت دا دی چې کال کې باغ یو ځلې میوه نیسي، خو چونکې آقا و مولا صلی الله علیه وسلم دته د برکت دعا کړې وه، هم د مال هم د اولاد هم د عمر. نو د هغې دعا اثر دا و چې د ده باغ به په کال کې 2 ځلې میوه نیوه 6 میاشتې پس. او بله د کمال خبره دا وه چې کله به سخت زول او طوفان راغی او د نورو خلکو باغونه به تش ټولې کجورې به ښکته راوغورځېدې، خو د حضرت انس بن مالک رضی الله تعالی عنہ د باغ د ونو نه به یو کجوره هم ښکته راغورځېدلې نه وه. د اولاد دا برکت و چې 100 بچي او نوسي یا د دې نه هم زیات د ده مبارک په ژوند کې الله پاک دله ورکړي. او چې کله به هم د قرآن عظیم الشان ختم وکړ نو دا خپل بچي نوسي به یې ځان نه چاپېره کېنول او ورته به یې وی بچو ما د حضور علیه السلام مبارک نه اورېدلي دي چې څوک د قرآن عظیم الشان ختم وکړي او د هغې نه پس دعا غواړي نو هغه دعا الله ضرور قبلوي. نو ما ختم کړی دی او تاسو را سره لاسونه پورته کوئ چې دعا وکړو چې الله زموږ دعا قبوله کړي. نو دغه 100 یا څه د پاسه 100 بچي نصیبت یې چاپېره ناست. د عمر دا برکت و چې د 100 کالو نه زیات عمر ورله الله پاک ورکړی و. 10 کاله دی د نبی کریم صلی الله علیه وسلم خاص خادم پاتې شوی او دی د نبی علیه السلام شان داسې بیانوي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم په دې 10 کالو کې ما ته چې کم کار ویلی دی او ما نه پس وجه باندې هغه لیټ شوی دی نو دی راته نه دي فرمایي چې ولې دا کار لیټ کړ. او نبی کریم علیه السلام مبارک چې ما ته به د یو کار نه ویلي او ما به یو کار د خپل طرفه وکړ نو ما ته یې داسې نه دي فرمایي چې دا دې ولې وکړ. او په دې 10 کالو کې ما د نبی کریم علیه السلام مبارک د خولې مبارک نه چرته ترخه خبره هم نه ده اورېدلې نه د هغه په تندي مبارک کې مې چون لیدلی دی. دا 10 کاله چې خدمت کړی د هغې تعریف هم د مبارک بیان کړی. د حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ په دور خلافت د فقه او د احادیثو د تعلیم د پاره د معلم په حیثیت باندې د مبارک بصری ته ولېږه. حضرت انس رضی الله عنه بصری ته ولېږه. زمونږ د امام اعظم ابو حنیفه رضی الله تعالی عنہ ملاقات ورسره شوی دی. ډېر احادیث د مبارک نه اورېدلي دي او د مبارک په بصره کې په
په سن 93 هجری کې وفات شوی او مزار مبارکی دا چې دی زیارت خاص دی د خاص او عام خلکو د پاره دا حالات د مبارک په مرقات جلد نمبر 1 صفحه 144 کې مولا علی قاری رحمت الله تعالی علیہ بیان کړي په دې حدیث مبارک کې جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې لا یؤمن احدکم په دې حدیث کې لا یؤمنو راغله په لا یؤمنو کې لا د کمال د پار راوړې ده چې کامل مؤمن کې دی نشي